دوانه پولیس اهلکار د منګورې پولیس کې تعیناتو ډیوټي ته سحر راغلو چې د یو نوم عمر خان دی بل اشرف ته دوانه د امان کوټ منګورې اوسیدونکو دي نامعلوم کسانو په دوه باندې فایر وکړو او دوانه چې دی په موقع باندې مړ شو. السلام علیکم کتونکو، محمد زبیر خان یم. کتونکو نن یو مهم خبر سره شریک کوم. د غم خبر دی د منګورې سبزی منډي سره په خوا کې چې دی په پولیس اهلکارانو باندې فایرینګ شوی چې د هغې نامې یو اشرف او یو عمر خان خود لیکي چې داغه تعلق د امان کوټ سواد سره دی. په ډیوټي باندې دا مامور د منګورې تانه پولیس اهلکار دی چې هغه دغه ځکه ډیوټي کوله. نامعلومه تنان ناغلی دی پاغي باندې فایرینګ کړه چې هغه په نتیجه کې هغه دوه پولیس اهلکاران چې کوم دي اشرف او عمر خان هغه په موقع شهیدان شوی دي. ورسره د بانک یو سکیورټی ګارد چې دغه تعلق دغه سره دی د منګلور سره دی. دا وخت را سره زمونږ د سواد پریس کلب زمونږ د سواد یونین جرنالست صدر موجود دی. استالي بچا د سره خبره ترې کو چې هغه د واقعیا ولید هغه سولیدل او سوال غواړي. استالي بچا ډیره مننه د وخت را کول دا ته و چې دا واقعیا څنګه مخې ته راغلی وو. دو پولیس اهلکاران پکې مړ دي، یو پکې زخمی دی. سوال غواړي به دی حواله سره. جی بالکل دا واقعا نن سحر مخې ته رااله سبزی منډي سره لک فاصله کې اخوا چې دی نو حبیب بانک ته د هغې سره بالکل هغې دروازې سره دا واقع مخې ته راغله چې دا دوه پولیس اهلکار ټارګټ شوي دي. دا دوه پولیس اهلکار د منګورې پولیس سټیشن سره کې تعیناتو دغه ځای کې ډیوټۍ ته سحر راغلو چې د یو نوم عمر خان دی بل اشرف ته دوانه د امان کوټ منګورې اوسیدونکو دي. دغه ځای کې نامعلوم کسانو په دوه باندې فایر وکړو او دوانه چې دی په موقع باندې مړ شو. او دغه فایر په دغه کې بیا د حبیب بانک سکیورټی ګارد چې هغه بهر ډیوټي کوله په ګیټ باندې ولاړو موسی خان نومې دی. هغه د سنګوټې منګلور اوسیدونکی دی چې هغه په فایر کې ولګېدو. هغه شدید زخمی دی چې هغه سیدو هسپتال ته منتقل کړی دی. او دغه دوران کې د منګور سټي ډي اس پي صاحب امجد او نور پولیس اهلکار رالو غازه محاصره وکړه او الته سرچ اپریشن شروع کو او تفتیشي ټیم هم راغی او تفتیش کو. خو وسه پوری الته دا سرچ اپریشن جاری دی او علاقه سیل کړی ده. روډ بند دی او ډیر زیات ټریفیک ته په نورو ځایونو کې چې هغه دغه روډ بند دش د وجه او یو هلچل وسه پوری الته مچاو دی او ډیر یره طرح په خلکو کې پیدا شوی ده. د واقع نه پس دغه ځکه کاروباري مراکز شدي هغه بند شوی دي. روډ چې کم دی هغه بالکل سنسان فروت دی. واقع نه پس سکیورټي فورسز او پولیس چې دی هغه ځای محاصره کړی ده او الته هغه علاقه سیل کړی ده. الته سرچ اپریشن روان دی او بل دغه شادره وت کې چې کم نه کې چې دافع خشوي ده دغه ځکه کاروبار مراکز چې دی هغه بند شوی دي او روډ چې دی هغه ویران فروت ته ټریفیک مکمل بند دی. او د دې ټریفیک د بندش د وجنه د منګورې اخوا د کانجو سیډ او د ځینو باندې ټریفیک بوز ډیر زیات سیوا شوی دی. نو منګورا په دې وخت کې بالکل خاموش ده. نه ټریفیک دغه روانګي چې دغه کې ډیر دغه راغله ده او د واقع باندې ډیر د افسردګۍ اظهار کړی دی خلکو او ډیر یره طرحه چې دا هغه په علاقه کې خوره شوې ده. ډیر مننه استالي بچا د تفصیلاتو راکولو. کتونکو دا زمونږ د یونین صدر استالي بچا چې هغه ټول تفصیلات تاسو ته بیان کړل. په دې کې چې کوم دوه پولیس اهلکار دي دغه تعلق د امان کوټ سره دی او یو چې سکیورټی ګارد دغه تعلق د سنګوټې منګلور سره دی چې هغه په بانک کې تعینات او دغه ډیوټي دغه ځکه تاسو ته نو سبزی منډي چې کوم دنو دا یو ګنجان آباد ځای دی ځکه چې په دغه کې سبزی منډي دا بیا د زمرودو مارکیټ ته او سره بیا وخت دغه د کوم نور خلکم د غټ دکانونه چې هغه د هول سیل کار کوي په دغه وجه باندې دغه ځای راشي. نو هغه ملزمان چې کوم دي نو هغه خپل کاروایی کړي دا بیا چې دغه په تختیدو کې چې دغه بریالي شوی دي.